بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 152 دی، 152 نمبر الدرس السادس والثلاثون او شپږدېرشم نمبر درس دی. په شپږدېرشم نمبر درس کې به نن موږ د مفرداتو املا وایو. مفردات یو ځان له یو لفظ ته مفردات وایي او املا څه ته وایي؟ په صحیح طریقې سره عربي ویل او په صحیح طریقې سره لیکل، په روانه عربي ویل او په صحیح طریقې سره لیکل، دې ته مفردات املا وایي. اوس دې اړخ ته موږ مفردات لیکلي، دا سره ورته معنی لیکلي دي. الان معنا ده اوس اردو کې وایي اب، الان اوس. نو دا الان چې دی په دې کې به دا حمزه باندې موږ کړه زبر سره هم لیکلی شو، په دې مد سره هم لیکلی شو، الان دواړه لیکلی شو. اغلقتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده، فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده اغلقتو. او د اغلقتو سره د فعل سره تا لګېدلې ده. نو هر کله چې د فعل سره تا وي نو هغه به ګول نه لیکلی کېږي، داسې به اوږده لیکلی کېږي. ځکه موږ هغه د مفرداتو کم قواعد هم چې ویلي په هغې کې هم دا ویلي چې تا به په څلورو حالتو کې موږ اوږده لیکو. نو هغې کې یو حالت دا دی چې کله د فعل سره کله تا راشي نو دا تا به موږ همیشه اوږده لیکو. نو اغلق یغلق اغلاق معنا د بندول. نو اغلقتو معنا د ما بند کړو، دا فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده، ما بند کړو. اغلقتو ما بند کو. نو د اغلقتو سره دلته کې دا تا ده، نو دا تا به موږ داسې اوږده لیکو، ګول تا به نه لیکو. یدعو دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده. یدعو معنا د هغه راغواړي، اردو کې وایي وہ بلاتا ہے، هغه راغواړي. او حفظتو دام د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده او دې سره هم دا تا لګېدلې ده. نو تا چې کله د فعل سره وي نو دا به اوږده تا وي، فعل کې ګول تا نه راځي، فعل کې همیشه اوږده تا وي. نو حفظتو معنا ما یاد کړو، میں نے یاد کیا، ما یاد کړو. فهمتو دا فهمتو فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده او دې سره هم دا تا ده، نو دا تا به موږ دغه شان اوږده لیکو. نو فهمتو معنا ده زه پوه شوم. او اتکلمو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده، فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اتکلمو معنا زه خبرې کوم. افهمو دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. دا حفظتو، فهمتو، اغلقتو دا د فعل ماضي واحد متکلم وي او دا اتکلمو، افهمو دا د فعل مضارع واحد متکلم دی. اتکلم معنا زه خبرې کوم او افهمو معنا زه پوهیږم. دلته کې فهمتو معنا زه پوه شوم او افهمو معنا زه پوهیږم. نو دا فهمتو دام د متکلم صیغه ده، ٹھیک شو جی. دا او دا افهموم د متکلم ده، خو دا افهمو د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده او فهمتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. او شممتم دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده، د دې معنی ده زه بویوم. یو ګل دی، زه یې داسې پوز ته ځان ته راکاږم، نو زه بویوم. شممتو زه بویوم. نو شممتو سره دا اوږده تا ده، نو فعل سره چې کلم تا لګي اوږده به لګي. قطوفه معنی ده هغه پرې کړو یا هغه اوشو کولو یا هغه کټ کړو، ٹھیک شو. عطر الورد د ګلاب عطر، عطر الورد د ګلاب عطر. الظرف دا لفافې ته وایي. نو دا ظرف چې دی که نه دا به زوا سره لیکو، زا وغیره سره به یې نه لیکو، ټیک شوه. د زا سره به یې نه لیکو بلکې دا به مونږ زوا سره لیکو. نو الظرف معنا ده لفافه. کم لفافه کې چې خلک خط بندوي هغې لفافې ته عربي کې الظرف وایي. صندوق البرید دا د خطونو بکس ته وایي. په ډاکخانه کې چې کم بکس لګېدلي او خلک خط یوسي هغه بکس کې واچوي، نو هغه بکس ته صندوق البرید وایي. عنوان دا پتې ته وایي، پته چې څنګه انسان وایي په دې باندې انګلیش کې ورته ایډرس وایي، او موږ ورته په اردو کې هم پته وایو، پښتو کې هم پته وایو. محفظتون دی. نو ګورئ مونږ یو قاعده ویلې وه، کله چې د یو اسم په اخره کې تا راشي او د دې تا نه مخکې حرف باندې زبر وي، د دې تا نه مخکې دا زبر دی، نو دا تا به مونږ اوږده نه لیکو بلکې مونږ به دا ګول لیکو. نو ګورئ محفظتون دی، محفظتون به مونږ داسې نه لیکو، ښه جي. محفظتون
داسې به یې نه لیکو محفظتن به یې نه لیکو وجه څه ده وګوره دلته دا تا ده او د دې تا نه مخکې دا زوا ده زوا په دې زوا باندې دلته زبر دی نو کله چې په یو اسم اخره کې تا راځي که نه او د هغې تا نه مخکې حرف باندې زبر وي نو پوه شه چې دا تا به مونږ ګول لیکو داسې ګول به لیکو اوږده به یې نه لیکو دا اوس دا اوږده غلطه ده نو دا به اوس مونږ داسې لیکو محفظتن نو ګول تا به نه لیکو ټیک شوه دا ګول تا به لیکو ځکه چې د دې تا نه مخکې دا زوا ده په ده باندې زبر دی نو محفظتن ټیک شو جی اشم دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده د اشم معنی ده زه بویم او شممتو معنی ده ما بوی کړو شممتو دا د فعل ماضي واحد متکلم وا او اشم دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده د شممتو معنی ده ما بوی کړو او اشم معنی ده زه بویم زه اوس بویم او شممتو معنی ما بوی کړی دی ټیک شو ازوقو معنی ده زه بویم زه سکم دا د فعل ماضي د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده د دې معنی ده زه سکم ارا معنی ده د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده ارا معنی ده زه وینم تکلم دا د فعل ماضي واحد مذکر صیغه ده تکلم معنی ده هغه خبرې وکړي زقتو دا زقتم د فعل مضارع صيغه د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده ازوقو د فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده او زقتو د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده ما اوسکلو د ازوقو معنی د ز سکم اوس لګیای ما سکم او زقتو معنی د ما اوسکلو دا ما سکلې ده او الزمیلات چې دا د زمیلتون جمع ده زمیلتون یوه ملګرې ته وایي یوه جینۍ دوه جینکۍ دي نو دا جینۍ د دې جینۍ ملګرې ده نو د یوې ملګرې ته زمیلتون وایي او دوو ته زمیلتانې وایي او د دوو نه چې زیاتېږي هغې ته زمیلات وایي نو دا الزمیلاتو معنا ده د جینکۍ ملګرې اردو کې ورته سهیلیاں وایي سهیلیاں الزمیلات ملګرې خو جینکۍ خپلو کې د یوې بلې ملګرې ٹھیک شو نو هغه ته اردو کې سهیلیاں وای او موږ ورته ملګری وایو نو د جنکو خپلو کې یو بل سره چې کومه ملګرتیا وي نو هغه ته الزمیلات وای ٹھیک شو جی نو دا زموږ سره د مفرداتو باسو د مفرداتو املا وا او په هغه کې موږ دا خبره وکړه چې کله د فعل سره تا ولګي نو تا به ګول نه لګلی کېږي هغه به اوږده تا لیکلی کېږي او کله چې د یو اسم اخره کې تا وي او د هغې تا نه مخکې حرف باندې زبر وي نو هغه تا به موږ ګول لیکو او که د هغې تا د یو اسم په اخره کې تا راځي او مخکې حرف باندې جزم وي یا زیر وي یا پیش وي نو بیا به هم دا تا موږ اوږده لیکو ٹھیک شو جی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام